حضرت حنزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چې کوم دی یو ورځ د کوره را بهر شو را روان دی مخکې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخې له ورغی ورته یې حنزله څه کې وې زم د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله ځکه چې زه منافق شوم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وی چې هغه څنګه وی هغه دا چې ما موازنه وکړه ما وکتو زما د نفس په هغه ټیم کې څنګه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زه ناست یم او کله چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خوا نه راپاسم او خپل کور ته راشم او دلته خپلو ماشومانو سره بچو سره مشغول شم نو بیا په هغه ټیم کې زما کیفیت څنګه وي نو ما چې د دواړو موازنه وکړه نو د دواړو په منځ کې ډېر زیات فرق ما ته معلوم شو د پیغمبر علیه السلام په خوا کې ناسته چې کله موږ کوو زموږ یو کیفیت او کله چې کور ته راشو د بچو سره بیا زموږ بل کیفیت نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ خو هم د نفس سره محاسبه کوله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې دغه حال خو زمام دې زه دواړه ورزوله دې مسلې تپوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خال حضرت حنزل راغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره دی او بیا حضرت حنزل هم دغه وی چې یا رسول الله حنزل خو منافق شو پیغمبر علیہ السلام یې هغه څنګه یا رسول الله موږ چې ستا په خوا کې کله ټیم ناست نو زمونږ یو کیفیت یې رزله او کله چې ستا د خوا نه پاس خپل کور ته لاړ شو زمونږ د سره بل کیفیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې حنزل د اخر ساعت او د وقت کیفیتی زما په خوا کې استازو کم کیفیت ته کرا په کور کې هم د شان کیفیت وي نبی اخو پرشتو استاو سره پلاسو پلارو کوسو کې کم نه مصافحه کولې لاس پیر سره میلاو خدا وقت کیفیت دلته یو شان دي الته بل شان دي دا منافقت علامه نه نو دې پورې خبره چې حضرت حنزل رضی الله تعالی عنہ د خپل نفس ته سوچ کو چې زما الته کیفیت څنګه او دلته زما کیفیت څنګه دې ته ورشي محاسبه د نفس ته هم لږ سوچ کوه د خپل نفس ته لږ د شپې چې کله وده کېږي چې زما نفس دی چې کوم دی ما لې د سحر نه ډېرې ټیمه پورې څومره وګټل او څومره نقصان یې راک حضرت ربی رحمت الله علیه یو بزرگ دی او کتابونو کې د واقعات لیکل شوی دی دوی ما بر خپل نفس سره هر ټیم داسې سټریک حساب کو د وخت حساب مې نفس نه غوښته نه کله کله زماره زړه کې وراسي وسوسې راتلې د ګناونو مختلف طور باندې نو ما دا غیر لپاره د خپل نفس داسې رولو چې زما چې کم کټ پکور کې پروت نه دی کټ د لاندې ما ځان له قبر کنهستو او پر قبر د پاسه ما خپل کټ داسې خو درې نظر او پر کټ کې د پاسه ملاسم نو ما ور خپل نفس نه حساب کتاب غوښته خو چې کله په پریوانه پوښم چې نفس په حساب کتاب کې لګ نه جوابش لا جوابش جواب سي نشي را کوله د نفس کې لګ ګړبړ شته نو ما ور کټ نخکتر او دنګل اولان لري قبر کې وسم لاستم تیاره به مې جوړ کړه او سترګې مې پټ کړې چې دا زما قبر دی دې کې زملاس یم اوس په نکیر منکر راځي نفس ستانه به حساب غواړي چې رکټ د پاسري مال حساب نشو را کولای دی کې به صحیح حساب ورکي نما بر خپل نفس پرې طریقې سره ذلیل کا نه چې کله ولا نفس ذلیل شو او شرمنده وشو او د غزه کې وما توبه وستا او په خپل جرمونو باندې وما الدک رب کائنات توجړل نزبر اغزه نه بیا را چوشم نو بیا به کټ تبر راو ختم نو پوخانی اسلاف چې کوم دی رنگ رنگ طریقو سره دی نفس له رګړای ور کړی دا نفس په رنگ رنگ طریقو سره مغلوب کړی دی چې په ست طریقې سره به دا نفس مغلوب شي او زو پرې باندې غالب شي په سټیم کې با دا نفس زماره قبضه دلاندې نه راشي او زما پلاسون کې ورته نفس واګي کله راځي او د دې نفس د لاسونو به زما واګي په ست طریقې سره دا ختميږي او پرې کېږي نو مختلف خلق مختلف اوقاتو کې نفس نه واجب طریقې سره هغه چیرې نو سوال جواب
او د وخت دا حساب چې کم دی نو د هغه ستر حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی او مرتوی چې صحابه خو ټولو نه زیات محاسبه د نفس سره کړی دا حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ د بیمار دی پروت دی سټیم کې چې د وفات راځي نو د یو خورا چې مسلمان له پکارداري چې د یومیه حساب د نفس نغواړي نن دي سو کړل سری وګټل او سری وبایلل او کله کله د انسان لا پر خپل ټوله ماضی باندې یو نظر ګرځول پکاري چې پرې ماضی کې ز الله تعالی دنیا تر لګل او موجود را کړو زما در وجود نه پرې دنیا کې خیر ډیر خورشه او که شر ډیر خورش د کال په اخر باندې حساب کو رضان سره د میاش په اخر کې رافتی په اخر کې خیر د محاسبه د نفس ناخلا نه حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دی دیر سن کدن کم اوقات او لمحات چې ردو دیر دینه مخکې ملاس ته پکړ باندې بیمار دی زوی ته وې د خراشه چې ورغه خبرې تینه کې جړلې ورته ولې جاړي ورته رخبل زندگی سر میں لغون تکے سرسری حساب کتاب واغست نسویا ورته ته خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی جاړما هغه ورته چې زما په زندگی کې ما ته 3 اوقات معلوم شول یو وخت ما د پاور ټیم کې معلوم شو چې سټیم ما کلمه نه ولې غیر مسلمه ما نه پرغه وخت کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډېر سخت دشمن ما زما بار ټیم سوچ دا چې زو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ست طریقې سره ختم کم ز دشمن د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرې وجه کما تر ټیم مرګ راغلی وي نبیا د ټیم کې زما زه ډایرک جهنمو زدو زخیوم الله راغ لمحات را تیر کړم او هغه زندگی کې زما مرګ رانغه بیا یو دور زما په زندگی هغه راغی چې هغه کې سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابي جوړ شوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بناس پاستم نو زمان نفس ډیر صفا زندگی په ټیم کې تیر کړی را وس کپدغه اوقات او لمحاتو کې مال مرګ راغلی وي نمات رسان پته وي سره ډایرک جنتی ما جنت توزم نو هغه دویم وختوم تیر شو بیا د هغه نو ورسته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رخصت زما زندگی تیر شو نما چې کله محاسبه کړه نو د اخرنه دور چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رخصت شو نو پرې زندگی باندې مال جړه رااله چې د دې زندگی د حساب په خدای پاک له څنګه چې کم نه دا ورکوم نو صحابه په خپل زندگی باندې به نظر ګرځاو دا د خپل نفس سره چې کم نه محاسبه وکوله چې کم نفس مال دنیا کې دلته حساب کتاب د ورځې او د غنټې نه راکې ناغه نفس په رب کائنات په مخ کې څنګه قائل شو بیا باغله د زندگی حساب کتاب څنګه ورکی بهر کیف خبر هم دغه کې جاری ده چې مسلمان له بکارداري چې د نفس سره سکند حساب کتاب کوا نبیا بستاره نفس ګناونو طرف ته نزیره نفس پرې باندې بپوي چې له خو زمانه حساب غواړي لکه مخ کې ما مثال درکړو یو دو مرګري پارتنران دی او په شریک باندې دیو کاروبار شروع کا یو خاين دی د خاين دی او غل دی نرابل مرګري د هغه خاين مرګري سره حساب کتاب خجوخ کې لکه د میاشتې اول نه تر دې ټیمه پورې سمره نفع او شو سمره خساره او شو پس څه کې پیسې ولګېري کچرته کې ردی خاين مرګري سره شریک سره تا حساب کتاب نه کوو نو ډېر مال نه خلاصي اومدو شانتی را خاين مرګري ستا سره دا نفس دې کړه د سره تا حساب کتاب نه کوو نبی دې تار ایمان نوم خلاصي او ډایرکټ جهنم سے کوي کم یو انسان چې محاسبه د خپل نفس سره نه کوي نو علماء لیکلي چې دې انسان زندگی په یو څو سيزونو سره دا تباشي راغي او څو نقصانات وجود تراش نمبر 1 کې انسان د خپل نفس سره محاسبه پرې خو حساب کتاب نه کو ورځم تیر شواب تم تیر شو میاشم تیر شو کال تیر شو در زندگی په خدمتو او د چرته ځان فارغ نه کی پر خپل ورځ یا هفته یا عمر باندې نظر ونه ګرځي چیرې د سترګو د مخامخ سره راځي د څنګه زندگی تیر کړه نوړمبه نقصان د دارې کړه نفس تا دغه شان دې پرې خور نوړمبه خرابې دا چې کثرت المعاصی
ګناونه به انسان بیا ډېر زیات کوي ځکه د نه تپوس والا شته نه د نفس نه. یو ماشوم دی د رپلار په سعودي عرب کې امریکا کې او دغه نه پیسې را لېږي او کور کې مورې پیسې ږدي په یو صندوق کې او صندوق کولا پروت او بچی ته وایي بچی چې څه دې لږ ډېر شی دې راله ځان له و دا بچی چرته هم در سره دا غم نشته چې رپلار یا مور برانه تپوس وکړي یارې کم ځای کې ولګولي دی چې کم دی په هر ځای کې لګوي همدغه شان کړي نفس سره ته حساب کتاب نه کوو نو دی په هر ځای ته وردانګي ځکه سره یاره نشته زما سره به حساب کتاب کی او بیا به مال لږ سزا هم راکړه کې مارته ولو چې کله نفس تعالی سي حساب در نه کی صدقات ورکا روزه ونسا په ځان باندې نوافل لازم کا د نفس باندې راسي بوج پریوزي چې بیا چرته تا در ګنا نه وي نو کته در سره حساب کتاب نه کوو نو نمبر 1 خرابي وجود تدار شي کثرت المعاصي ډیر زیات ګناونه د انسان بیا کوي او دویم نمبر خرابي چې کم یو انسان د خپل نفس سره محاسبه نه کوي پرې وجه علماء لیکلي یاسر علیه ترک المعاصی پر باندې چې کم دی نو پرې خودل د ګناه د انتهایی مشکلی ګره انتهایی مشکلی کله چې تا د نفس سره حساب وکړو تا د پته ولګېږي چېرې زما نیک اعمال کم دي او ګناونه سیوا دي نو پتا کې به یې راشي نو ګناونه به اله پرېږدي وستا چې د خپلو ګناونو ته سوچ نه کړی چې ما څه کړي دي او څه نه کړی ورتلل به غواړي او ځل نو دې انسان ته ګناه پرېښودل انتهایی مشکل ګورې ښکاره شي بیا داسې کس ته ته وایې که دا جرم پرېږده نو بیا ستا سره شرم کوي او دریم نمبر چې کوم یو انسان دا نفس دغه شان دی پرېښود او حساب یې د ده نه غوښته نو په دې وجه باندې استسقال الطاعه پر انسان باندې چې کوم دی د الله اطاعت یعنې نیکي را ډېره زیاته درنوي د ته وایه دې ځای نه لاړ شهر دی شا ډېرې پورې تله غواړي یا منګورې ته تله غواړي نو ده ته اسانې خو که ورته د جومات وی نو په ده باندې سی لکه غر انتهایی مشکل بیا راته ښکاري دا ولې دی د نفس سره حساب کتاب نه کوي که ده د نفس سره حساب کولی نو نفس به په ده باندې را ګناه دومره زیاته نه درنوله او څلورم نمبر چې کوم یو انسان د خپل نفس نه حساب کتاب نه غواړي نو هلاک القلب د دې انسان زړه چې کوم دی نو دا هلاک شي زړه فاسد شي او بیا د الله رسول فرمایل چې د دې انسان پر جسم کې او ټوکړه را کرا صحیح نو جسم صحیح کرا فاسد نو جسم چې کوم دی نو فاسد او بیا د الله رسول فرمایل چې دا د قلب او زړه دی نو د دې انسان زړه کې چې کوم دی نو فساد راشي زړه مکمل طور باندې فاسد شي او کله چې زړه فاسد شي نو د انسان جسم دا تابع د زړه دی نو دا انسان مکمل طور باندې هلاک شي پرې وجه باندې مسلمان له پکارداري چې دا هغه قیامت د حساب کتاب نه مخکې دی پرې دنیا کې خپل نفس نه حساب کتاب چیرې نو دا وغواړي چې د قیامت پورې حساب ورکول د انسان ته چیرې نو خدای په مخ کې راسان شي و بعضې کارونه علماو ښوولي دي چې کم یو انسان دغه کارونه په کثرت سره کوي او د دغه پابند نو دا انسان د خپل نفس نه بیا حساب غوښتی شي او اخیستی شي او دا نفس بیا د حساب کتاب ورکولی شي هغې کې نمبر 1 دارې عمل دارې چال اطلاع على اخبار السلف فی محاسبتهم لانفسهم کمو اکابر او اسلاف چې خپل نفس سره حساب کتاب کړی نو دغه واقعات اوریدل او دغه واقعات کتل لکه مونږ دارې واقعه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابي د حضرت حنزل رضی الله تعالی عنه او دغه شان د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه دریو چې کوم دی نو بیان کړه داسې قسم واقعات یو انسان پرې باندې ځان خبره او دا اوري نو لري انسان خپل هم خواهش پیدا شي زوم د خپل نفس نه حساب کتاب عالم ولې زګر انسان خواهش پیدا شي چې ګور هغه صحابه وو په هغه باندې د جنت زیری دنیا کې راغلیو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه در په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورپسې امت کې رټولو نه اوله درجه او په نبی علیہ السلام پسې ورپسې دویمه درجه ده صدیق اکبر هغه استیره و چې د خپل نفس سره محاسبه کوي نو بیا زره کم دور انسان یم بیا زما نفس زما شیطان دا په ما باندې ډېر زیات غالب دی نو علماء لیکلي دي که یو انسان د خپلو اسلافو کومو اسلافو چې د نفس سره محاسبه کړې د هغه واقعاتو باندې د انسان باخبره کي نو د انسان نه بیا د خپل نفس سره حساب کتاب اخیستل کول دا اخیستل چیرې نو دا آسان شي دویم نمبر نسخه علماء ښوولې ده چې کوم یو انسان له نفس حساب نه ورکوي و تاسو ماښام سملی نو نفس مختلف چې کوم دی نو تاسو تصورات را مخکې کړي او ځان در نه پټ کړي غلی کړي در نه نورې خبرې را مخکې کړي ځان در نه غلی کړي چې دا د ورځې حساب را نه دی وانلي
نو دویم نمبر چې انسان در خپل نفس نه حساب اغستې شي، انسان پر خپل نفس باندې قادر کېږي شي، هغه صحبت الاخيار نیکانو مجلس کې او محفل کې کېناستل، داغو صحبت چې کوم دی نه اختیارول، دا انسان دې ته تیاری چې خپل نفس نه حساب والی. ذکر اخیار او اعلی خلکو په نشیز برخاست باندې ستا نظری، ستا لغه په عادات باندې نظری، په قول او فعل باندې نظری، چې ډېر الله څومره پابند دی، د په هر لمحه باندې خدای تعالی څومره پابند دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت څومره پابند دی. و دیم یو انسان د آخرت له ودیم سي او سبهم زما نه دا د انسان رغبت پیدا شي، نو د روغونته کې بخپلو ګناونو باندې لګ نظر چې نو دا وګرځي او لګ خپل زندګۍ طرف ته او نفس طرف ته چې نو دا فکر شي. نو صحبت د اخیار خلکو دریو سره څوک ناس د پاس تکي، نو دغه خلک دا په خپل نفس باندې قابو بیا مې او بیا تی حساب غستې شي، کړي نفس ګر ډیر ذلیل تعالی حساب نه ورکي. سټیم چې تر دې حساب له د دومره خبري در مخ کې او دغه خبرونه شاته ځان پټ چیرې دته زما نن یومیه جرمونه چرته ګری مالک تخکار نشي. او دریم نمبر چې کوم یو انسان د خپل نفس نه حساب غستې شي، هغه سوء الظن بالنفس، نفس باندې بس صحیح ګمان چرته نه کې، خان نفس باندې به بدګماني کې، ځکه ان النفس لاماره بالسوء، دا خو همیشه انسان تر ګناه حکم کوي. نو کتا خ یقین وکړو چې زمان نفس ما تداوی او پر کار کې به خیر صدا کوما، او بیا ته نفس بل خبره مزین ښکار کړه ته چې دا خو ما ته زما زلوي او نفس راتوي دا کار زکوما، نه په باندې غلط ګمان کوا چې زبر خبر روالم او دا خبره به د الله او د الله د رسول مرضی ته مخامخ کم، چې دا خبره د الله او د الله د رسول د مرضی موافق دا او کنه دا نه که موافقه نو نفس را خبره دراته صحیح کړي دا، او که مخالفه نبی را خبره ترکا، نو په نفس باندې بس سوء ظن بد ګمان ساتي، ښه ګمان به چرته نه کې چېرې دایره ته وي بس دا خبره کار څنګه خدا خر زما سره کې را لغړېدلې ده، او دا خبره چې کوم دی نو هر خبره چې نفس ته در پیش کړه نبی را فورن چې کوم دی نو چې کوا په قرآن او په حدیث باندې د الله او د الله رسول مرضی ته چې کوم دی نو راخوا کوا. او څلورم نمبر علماء لیکلي دي چې کم یو انسان دا غواړي چې زره خپل نفس سره حساب کتاب وکم دا غي اسانولو د پاره عمل سره ذکر الحساب الاکبر والسؤال بین یدی الجبار، دا قیامت پر ورځ باندې راغلو یو ورځ غلو حساب کتاب دا غیر یادول هر ټیم، او دغه شان دی یو جبار ذات په مخ کې ودرېدل اغزان تبار بار را یادوا. نبی واستاله نفس په اسانۍ سره تعالی یومیا حساب چرینو دا درکې چې او پیره به دا جبار قاضي په مخ کې چیرې نو دا ودرېدلی، او قاضي به بل څوک نه څوک انسان باندې ګوري چې نه هغه چې کوم دی رچانه مرعوبه کېږي، او نه چیرې نو هغه قاضي رشوت قبلوي، او نه هغه قاضي رچا سفارش مني، هغه قاضي به حق فیصله کوي. نو کله کله د تصوراتو کې او سره کې چې کوم دی نو دا سوچ او فکر کوا، کله کله دا مراقبه چې کوم دی نو دا کوا. خیر دی یو 15 منټه دی له وباسا د خپل نفس سره دا مراقبه هم چې کوم دی نو کوا چې زما د مرګ اعلان وکيږي، زما چې کوم دی نو قبر ته به دخولي، الته کې چې کوم دی نکیر منکر زمانه ته پوښتنه کوي، میدان محشر به برپا کیږي، زما تک به چې کوم دی نو الته زبر او عظیم قاضي مخ کې چې کوم دی نو پیشي کوما، وزداغ عظیم قاضي مخ له چې کوم دی نو حجت او دلیل لغواړي، هغه له نیک اعمال لغواړي، زګه نه مې په قام باندې پریری، نه مې په رنگ باندې پریری، نه مې په مال باندې پریری، نه مې را بدن په طاقت باندې چې کم نه پریری، او نه مې په سفارش باندې پریری، او نه مې په رشوت باندې پریری، صرف او صرف حجت پال ته قبليږي نیک اعمال په شکل کې، صرف نیک اعمال دا به چې کم دی ته سما پکار راځي. ول دغه ورځ لا زماره نفس څومره نیک اعمال ګټلې دي او که ګناونه او جرمونه څومره ګټلې دي، نو را څلورم نمبر چې د قیامت هغه حساب کتاب ورځ ځان ته راځي، ستا نفس بدل ته کې تعالی حساب کتاب درکې، او کله چې ستا نفس تعالی حساب کتاب درکا چې نن مې در لسه ګټلې او سمې در لسه کړې دي، جرم مې ډېر ګټلې او کنه کمال مې ډېر ګټلې دي، نو چې یومي حساب کتاب دې کو بیا پر غشپه باندې خوشاله اوسه چې صحیح حساب کتاب درکې رب کمال اوس په خوب کې وره مرګ راغی زه تیار یم، زه تیار یم، او که نفس غلط حساب کتاب درکا پر شپه باندې ودکېګا ما ودرېګا رب ته جړه پر یاد وکا اسنه چې خوب کې در نساج کم دینو خطلې، او هغه چې کم دی نفس دلته جواب نه درکړې نن ما خام رب کائنات له بس جواب ورکی،
پنځم نمبر سیز چې انسان هغه عمل کوي د انسان پر خپل نفس باندې قابو راشي او د نبی حساب کتاب واغستی شي حضور مجلس العلم والواعظ د علم مجالس ته حاضری کول د واعظ او نصیحت مجالس ته چې کوم دین حاضری کول او شپږم نمبر سیز چې انسان کوي د پر خپل نفس باندې قابو موندش د دین حساب کتاب واغستی شي البعد عن اماکن اللهو والغفله علماء لیکلي دي چې هغه مکانونه او هغه ځایونه چې هغه د غفلت ځایونه د لهو لعب ځایونه د هغه اماکن ځایونه چې کوم دین لري اوسېدل هغه ته نه نږدې کول ځکه چې دا انسان په غفلت کې د غفلت ځایونه انسان په غفلت کې پریواز او کله چې انسان په غفلت کې پریوزي تر خپل نفس نه غافلی تر خپل ماضی نه غافلی تنن د خپل یومي حساب کتاب نه چې کوم دین غافلی تا بالکل اړو تصور کې دا راځي نه چې نن ما سکړی او سمې چې کم دینو نه دی کړي هر یو انسان چې د ورځې مزدوري وکي یو گاډي والا دی سار گاډي وباسي دی چې کله مسخوتن راشي د خپل جبر اوس پړي چیرې نن مې څومره بیللی دی او څومره مې ګټلی دي د حساب کتاب د خپل ځان سره چې کم دینو دا وکي وس کم یو انسان چې 2-3 ورځې لاړ او د تاوان راوړ سهار مې 300 روپو تیل اچولیو وس ما 1500 روپۍ پرې باندې نغد کړي دی بیا چرته هم گاډي نه وباسي کار دی پریدي چرته هم دسې نه کوي او که چرته کې را انسان د ماسخوتن حساب کتاب وکي او د پیسې چې کم دینو ګټلی زیاتی د خوشاله چې پر غشپه باندې د پر راحت باندې خوب وشي د په راحت باندې ودش او سار بیا په شوق باندې کار لاړ شي هغه انسان به ډیر زیات چې کم دینو بیا وقوفي کتر هغه نه تپوس وکي الګ سار ته گاډي او باسي ماخام څه پوزیشن دی ير ما تر اوسه پوری ایس پته نه لګیدلې نو دا انسان چې کم دی په خپل ګټ او توان باندې نه پويږي دا انسان همیشه لپاره غر کی عمدغه شانتی ور خپل نفس نه تر روزانه حساب کتاب اخلي او وم نمبر علماء لیکلي چې انسان د خپل نفس نه حساب نشه غسته د لکم عمل پکار دی چې دینه د حساب والی زیارت القبور قبرستانونو تکله کله ذات پرې قبرونو باندې لګ نظر کوا چې داوم پر اسمه ګرځېدلی داوم زماغون تک یو زنده انسانو داوم چې کم دینه پر اسمه باندې ګناونه هم کړی او د نیکو اعمال ور سره هم چانس د ثواب کارونه به هم کړی وس هغه یو د یو سبحان الله چې کم دی هم غریب بیتوانه شوی دی تللی دی هغه خپل عملونو صندوق ته غورځېدلی دی نن چې د په قبر باندې زه ولاړ یم سبا ورځې به دغه شانتې بل زما په قبر باندې ولاړي نه کله کله دا تصور او دا سوچ چې کم دی نو دا کوه نو ستا نفس نه به چې کم دی نو تالی حساب کتاب اخیستل دا آسان شي او نه نمبر علماء لیکلی دي چې انسان د خپل نفس سره حساب اخلي دا غیر لپاره طریقه کاردار ان تقارن بین نعمت الله علیک و بین افعالک یو طرف ته خپل افعال کې دا چې مانن سو کړل او بل طرف ته الله نعمتونه کې دا چې الله په مانن څومره نعمتونه وکړل سحر چې زرا پاسېدلې ما په ما باندې لوګ نه تیر شوی تند چې کم دینو نه تیر شوی بیماری را باندې نه راغلی الحمدلله ټول نعمتونه مسلسل نعمتونه او بل طرف ته خپل افعال رواله کېدوا چې ما بیا وکړل څه درې په مقابله کې ما د خدای لپاره څه وکړل نو بیا نعمتونو طرف ته وګوره خپل افعال طرف ته وګوره کستا افعال ناقص او ستا جرمونه سیوا ستا کارونه چې کم دینو غلطو دغه ټیم کې انسان د نفس په خپل باندې ذلیل او شرمندش درې نفس نه پرې طریقې سره حساب کتاب چیرې نو داواله او اخر کې چې کم دی علماء لیکلي دي چې بل طریقه مسلمان له اختیارول دا پکار دي قیام اللیل د شپې چې کم دی نو تهجد کول د دې نه سره د نفس ډیر زیات ذلیل شي قران کې سورې مزمل کې الله تعالی چې کم دی نو فرمایلی دي ان ناشئه الليل اشد وطئا واقوم قيلا او قراءه القران د قران قرات بار بار کول د قران تلاوت کول او دغه سره حضور القلب کله کله چې کم دی پر خپل نفس باندې لږ سوچ کول لږ مراقبه کول د خپل ځان طرف ته لږ متوجه کېدل دا قسم اشیاء دار انسان لپاره اسانی پیدا کوي چې انسان د خپل نفس سره چې کم دی نو دا حساب کتاب وږي بار کیف موضوع زمو شروع سوچمون هم پرغه باندې چې مسلمان بر خپل نفس داسې شتر بی مهار داسره بی مهار او بی غړندې او خبرشا نه پریری بلکې پرې باندې و نظر لپاس کوي نو ځکه الله فرمایلی یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اے مومنانو د الله نه ویریږي او لګ دی او نفس ګوري انسان دی وګوري ولتنظر نفس ما قدمت لغد چې د سبا لپاره می سلی غلی ګناونه مې ډېری لګلی نن می سمره وګټل ګناونه اخر لمی سو لګل او دغه شانتینن می سمره ثواب وګټه اخرت لما چې کم دین سو وګټل دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الکی سمندان نفسه وعمل لما بعد الموت
او خيار کس عاقل کس چې کم دی نو هغه دی چې رسکه پر خپل نفس باندې نظر ګرځي وعامل لما بعد الموت او د مرګ نه وروسته چې کوم وخت را روان دی د هغې لپاره د عمل کوي الله دې زمونږ نفس زمونږ تابع کړي او د نفس د تسلط نه د شیطان د تسلط نه الله موږ په خپل زمان کې وساتي.